بسم الله الرحمن الرحيم. فإن قيل فيكون الكافر مجبورا في كفره والفاسق في فسقه فلا يصح تكليفهما بالإيمان والطاعة. مخک خبر وشوه چې افعال د عبادو د دې خالق الله دی. دویم افعال د عبادو دا په قضا او د تقدیر د خدای سره دی چې دا کیږي دا په تقدیر الهی سره کیږي او د دې خالق خدای دی. نو اوس اعتراض دا دی چې ټول افعال د عبادت د خدای په تقدیر سره کیږي او خالق خدای دی. په افعالو د عبادت کې خو یو کافر دی، د هغه کفر دام یو فعل دی او د فاسق فسق هم فعل العبد دی. نو گویا کې دا کفر د کافر فسق د فاسق دام خدای پیدا کو. ویسی کفر د کافر فسق د فاسق دا خدای پیدا ک. کفر د کافر فسق د فاسق دا د خدای په تقدیر سره دی. هر کله چې دا د خدای په تقدیر سره دی نو یعنی مخکې لیکل شوی چې کافر به کفر کوي او فاسق به فسق کوي. نو کافر په کفر کولو کې مجبور دی چې خامخا به کوي، ځکه په خوانه تقدیر کې لیکل شوی چې کوي به، او فاسق په فسق کې مجبور دی چې خامخا به کوي، ځکه کبي نه کې خود تقدیر نه مخالفت راځي کنه یا تقدیر دروغ کیږي. نو بیا خدای څنګه مکلف کوي په ایمان او طاعت سره؟ کافر ته وای ایمان راوړه، ته کې خو طاقت د ایمان نشته کنه، ولی ځکه دی خو په کفر مجبور دی نو طاقت پکې د کم ځای نه راغی. فاسق ته ولې وای نیک سړی شه، څنګه نیک سړی شي؟ فسق ته لاړ شي، فسق کې خو هغه مجبور دی کنه، د طاعت ځای پکې نشته. سوال باندې پوه شئ؟ هر کله چې کفر او فسق دا هم افعال د عبادت شو، الله پیدا کړ او د الله په تقدیر سره شو، نو بندای په کولو کې مجبور دی، نو بیا اول مکلف بالایمان والطاعت. فإن قیل کسو کې اعتراض وکي فیکون الکافر مجبورا فی کفره، بیا خو کافر مجبور دی په کفر کې، والفاسق فی فسقی، فاسق مجبور دی په خپل فسق کې. فلا یصح تکلیفهما، صحیح نه دی مکلف کول د دې دواړو بالایمان والطاعت. د کافر مکلف کول په ایمان او د فاسق په فسق بیا خو نه دی صحیح. طاعت الکه په پوښي قلنا سره جواب کوي. خلاصه د جواب دادا خدای د کافر نه اراده د کفر کړی دا او د فاسق نه اراده د فسق کړی دا. نو کافر چې کفر کوي فاسق فسق کوي دای په خپل اختیار کوي، نو جبر د کم ځای نه راغلی. تقدیر کې دا لیکلی دي چې دا کافر به کفر په خپل اختیار سره کوي او دا فاسق په فسق په خپل اختیار سره کوي. نو کم کار چې په خپل اختیار سره وشي هغه کې جبري بنده خو مجبور علی چې بغیر د اختیار نه وکړي، او خدای دا اراده کړی ده چې د کافر نه د کفر او د فاسق نه د فسق اراده او مشیت کړي او رضا او محبت ورسره نشته. دا یاد ساتئ چې په ټول کارونه د بندګانو که خدي بکبد دي دې سره د خدای اراده مشته او د خدای مشیت هم ورسره شته، ځکه تاسو مخکې ویلي چې اراده او مشیت یو شی دی، او د خو کارونو سره د خدای رضا او محبت شته او د بدو کارونو سره نشته. الکه په پوه شئ منځ به ارادت الله و رضائه دی، او غلا کول به ارادت الله ده خو به رضا الله نه ده.
خدای پہ راضی نه دی هلکه بیا پوه شئ قلنا منگا جواب کو انه تعالی دی خدای تعالی اراد منهم الکفر اراده کړی دی د دې دواړو نه فاسق او د کافر نه کفر او فسق به اختیارهما د دوی په اختیار سره فلا جبرن جبر نشتا کما انه علم منهم لك الله تعالی پوهه دی چې دوی به کفر او فسق کوي بل اختیار د خدای په علم کې دای چې دا زید به کفر کوي په اختیار او عمر به فسق کوي په اختیار مثلا د خدای په علم کې دادي نو دی خو به د کفر او په علم کې اوس مجبور نه دی چې مونږ وای مجبور دی ولی ځکه کفر او فسق اونکي نو د خدای په علم کې خرابې راځي خدای ته معلوم یو شی دی او دی کوي بل شی خدای په علم کې دادي چې دی به کفر کوي او دی اوس ایمان راوړي د خدای په علم کې دادي چې دی به عصیان کوي او دی اطاعت کوي نو د خدای په علم کې کفر او فسق راتللو سره خو د بنده اختیار نه سلب کیږي نو د خدای د تقدیر سره د خدای د اراده سره د کفر او د فسق قوم د اختیار نه سلب کیږي خدای دې وکړي چې تاسو به پیسې به لکانو ګورئ کما انه لکذا الله تعالی علم منهما معلوم کړی دی د دوی نه کفر او فسق بل اختیار ولم يلزم تکلیف المحال او تکلیف د محال نشته په دې سره خو محال باندې مکلف کول نه کیږي خدای په علم کې دي چې دې به کفر کوي او بیا مرته وای چې ایمان راو ځکه د خدای په علم کې چې دا دي چې دې به کفر کوي نو دې سره اختیار سلب شو نه دې سلب شوی الکه زمنګ مذهب خدا دی چې د خدای اراده په خو کارونو کې هم شته او په بدو کارونو کې هم شته او په خو کارونو کې رضا شته او محبت او په بدو کارونو کې نشته او معتزله څه وایي د معتزله وایي په خو کارونو کې اراده شته په بدو کارونو کې اراده نشته والمعتزله انکروا اراده الله للشرور والقبائح او معتزله انکار کړی دی د خدای د ارادې نه د شرونو د قبایح او بدو کارونو حتی قالوا تر دې پورې چې د معتزله ویل دي انه اراد من الكافر والفاسق ایمانه وطاعته خدای اراده کړی دی د کافر او فاسق نه ایمان دادا او طاعت دادا لا کفر هو معصیت او نو کفر او معصیت زعما منهم دغه خیال دار چن اراده القبیح قبیحه اغي وې د قبیح ارادم قبیحه ده او کفر قبیح ده نو اراده هم قبیحه ده خدای د کفر اراده نه ده کړی كخلقه وإيجاده لك خلق د قبیح چې قبیح دی او ایجادي پیدا کول د قبیح لکه په پوه شئ منګ وای خلق او ایجاد د قبیح نه دی کسب قبیح دی او منګ وای اراده د قبیح نه ده کسب د قبیح لکه په پوه نه شئ تاسو ونحن نمنع ذلك مونږ دا خبره نه منو چې دوی وای بل القبیح بلکې قبیح او کسب د قبیح دی والاتصاب بيزان متصب کول په دې قبیح سره فإنهم د دې پنس يكون اکثر ما يقع کیږي اکثر هغه چې واقع کیږي د پالو د عبادت الله خلاف اراده الله تعالی د خدای د اراده خلاف کیږي وای دا دنیا کې چې سکیږي اکثر د خدای د اراده خلاف کیږي خلق د خدای نافرمانی کوي کني کوي خدای د دین اراده د نیکو کارونو کړي دا او کوي بدی نو معنا دا د چې دا سچ کیږي د خدای د اراده خلاف کیږي وهذا شنیع جدا دا خدای رب دا خبره ده پوه شي به چې وای د خدای د اراده خلاف کیږي مونږ وای د خدای د اراده خلاف اسم نه کی مخلوق اسم نشي کولای د خدای اراده د نه بغیر دا خو زم تبلیغان وای کنه الله تعالی د مخلوق د اراده نه بغیر ارس کوي او مخلوق د خدای د اراده نه بغیر اسم نه کوي د خدای اراده د خکار او د بد کار ټول سره شامل حال ده تاسو په دې خبرو سره خلاص په خوا منګه چې طالبانو نو د پیرانو حضرات په د تبلیغانو ډېر مخالفت کوي آی سره زمونږ ډېر نږدې کتو تګ راتګ او یو ځای اوسېدل او د دې سیفیانو سره دوی تبلیغیانو ته جبریه وایي
تاسو که چرته اوریدلی ریونډیان ورته وایي او جبریه تبلیغیان ورته نه وایي تاسو یقین وکئ چې بس دغه خبرې کوي وایي دوی وایي چې بنده اسم نشي کولی خوښې ووهئ ووهئ نو چې درته وایي چې ولې دې ووهلم نو تاسو ورته وایي چې بنده اسم نشي کولی دا خدای وهلی همداسې تبلیغان خوارانو سره کړي دي او تبلیغان چې وایي چې خدای اسم نشي کولی بنده اسم نشي کولی معنا یې دا ده د خدای د ارادې نه بغیر څه نشي کولی هلکه پې پوه شي تبلیغان ټولې خبرې ښې دي خو دا خو پکې ډېره زبردسته خبره ده چې مخلوق اسم نشي کولی دا خو ډېره ښایسته خبره ده تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ دا شیخ غلام حضرت صاحب دا پکې ښه مولا و دا ډېر مضبوط مولا و د هغه بیان ما اورېدلی د هغه دا وایي موږ خو تبلیغیانو له کافر نه دي ویلي جبریه ولې وایو او که د جبریه صفت په دوی کې وي نو ټیک ده که نه وي پکې نو بیا ولې خفه دي یعنې مطلب جبریه صفت خو پکې شته دوی وایي خو د نه کېدو یقین او د مخلوق نه ده نه کېدو تاسې پې پوه شئ یقین وکړئ چې ګورې دومره لوی سړی او لوی مولا او داسې غلطې خبرې به یوه نیمه راوته وای با مخلوق له وای پیغمبر له علم غیب شته صحیح شو او قصه به څه بیانوله پلان کې وخت کې داسې و پته خلکو له نه لګېدله او نبی علیه السلام له خدای وحی وکړه هر ورته وښوده نو وګوره علم غیب ورته شته که او دا یې نه ویلې چې علم چې خدای ورته وښوده خو بیا خو علم غیب نشه که علم غیب خو دې ته وایي چې چا به نه یې ورکړی په خپله به یې هلکه علم غیب پېژنئ ذاتی بی چانه بنی راخیستل شوی او قصې به بیا بیانولې هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ بل هغوی ته داسې ویلی نه شي چې دا خبره دې غلطه وکړه ډېر ګرم دي او ډېر په اتفاق دي او چې د هغوی د خبرې مخالفت دې وکړو نو که ته بزرګ د زمانې نو کافر مطلق ورته ښکارېږي وایي دا پنجپیری دی او دا وابي دی او بدنوم در باندې کی دي او هغوی خو هلکانو دا پټکیم سپین سپین ښایسته ښایسته تړلي او دا مخونه ډېر ښایسته ښایسته ګیرې هم ږمنځ کړي شرشم مرشم هم لګولي ویښته هم دې ځای پورې کتلي هم دي که نه او جامې هم داسې دي چې هندو پې مسلمانېږي چې هندو ورته وګوري نو کلمه وایي چې داسې مسلمان نه ما ته وګورئ د عوام خو ډېر سادهګان دي عوام خدا خیالي چې عالم هغه چې غټ پټکې تړلې لکه پنځ کټۍ بوساړه او سپین غټې جامې اچولي او مطلب سپین څادر یې راتاو کړی د ځان نه او سترګې تورې کړي او بس تورې چشمې لګولي او غوټه خېټه یې که نه او غټ غټ رواني نه دا به عالم وي د هغوی خو علم دې ته وایي چې ښه تقریر کوي که نه نو چې هغه ته یې که نه خولۍ دې په سر کړي جالی او خد زمانه یو لوی عالم تاسو یقین وکئ او هغه خبره وکړه والله که تا ته څوک غوږم کیدي والله دومره څپېړې درنه د عوام وباسي وایي دې پنجپیري له وګوره تاسو یقین وکړئ چې داسې ډېر شوي دي تاسو یقین وکړئ چې داسې شوي دا پیر سیف الرحمن دا به توجه کوله کنه چې څوک به ورته ناست دا لاس بیا خوځو ایسته به هغه هم په دغه ټوپونو راغی دا زه مجلس ته ورغلی یم د هغه یو نوسی و زما سره سبق کې ملګری و مدرسه کې هغه سره به زه کله تلم شاته کتابخانه و هغې کې به کېناستو اوس هغه نوسی په دې دغه کې ما کتلی دی دومره لوی پیر دی او دومره لوی مریدان دی چې یو 50 شاته روان یو یو 50 مخې له روان یو لس دیخوا یو لس دیخوا په منځ کې رواني تاسې به پوه شئ او ورو ورو خبرې کوي او هغه مورید یې ووایي حضرت صاحب داسې وفرمایل هغې خو داسې چغې نه وایي موږ خو ځانونه تاسو سره مړه کړه وګوره چغې درته وایي هغه روغ غوندې خبره وکړي هغه نورې کمرې والا خلکو ته کس کېنولي هغه ورته حضرت صاحب داسې وفرمایل او هغوی سره ستړي مشي هم کوي هغوی چې مجلس نه وي سم مجلس وي که نه سمه دکانداري لکه
هر سړی ورسره راځي لاسونه ورسره میلاوي لاس یې ښکلم کړي او لاس کې ورته سکیم دي هغه یې داسې غورځوي داسې تیز یې نه غورځوي داسې غورځوي به یې مورید راغونډي کړي جب کې ورته پټې واچي خدای خبر چې یو مجلس کې به د دوی څومره روپۍ تاسې پې پوه شئ او دغسې قیمتي ګاډي دي ورسره چې حیران بشي دا پیر صاحب الرحمن صاحب ته چې کوم دی زمونږ یو استاد صاحب هغه ورغلی و ملاقات ته پخوانی خبر ده زمونږ واړو نه هغه ورته ډېر چغې کړې وې چې دغه به شي که نه هغه بسیست هغه ویلې ما په ځان باندې معاوضتین چف کړي و آیت کرسي هېڅ هم ونه شو چې ښی پیر صاحب ستړی کړی ورته چې پاسه ستا په زړه باندې د خنځیر ویښته دی خدای شته چې دا یې ورته ویلي پاس ستا په زړه د خنځیر ویښته دی تاسې پې پوه شئ او هغه استاد صاحب زمونږ ډېر بزرګ سړی دی او هغه خولۍ په سرۍ پټکی نه په سرۍ عادت یې دا دی ډېر عاجز او ساده سړی دی نو چې دا یې ورته ویلي وو نو ګوره مریدانو والله چې واه هغه د دې نه نو خبر چې دا څومره لوی سړی دی دې ته نو خبر تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ نو ګورئ زمونږ مذهب دا دی د اهل سنت والجماعت چې څه کېږي دا د خدای او تبلیغیان داسې بې غیرته دي موږ یې څومره ننګه کوو او ګورئ خفه کېږو بیا له خلکو نه دفاع کوو که زمونږ جګړه شو هغوی به موږ وهي او دوی والله که خلاص هم کړي خلاصوي هم والله چې هغه ودرېدل خو پرېږده چې دوی را سره ودرېږي قسم په خدای کوم خلاصۍ هم وکړي ډېر بې خونده دي او هغوی دومره په اتفاق دي ټول راځي او ټول به د ثواب دپاره یو څوک وهي ثواب دی که نه پنجپیری راګیر کړی یا واج او ته به سم سړی قسم په خدای نم در باندې ږدي تاسې یقین وکړئ چې داسې خبرې دي ګورئ نو داسې معاشرې سره زمونږ او ستاسو واسطه ده موږ خو ځان ساتو خو تاسو واسطه به ورسره راځي د دې معاشرې سره زمونږ څه خپلوان مولیان دي او سوچه جاهلان دي قسم په خدای دلته یو ځای کې راغونډ شوي دي مدرسین دي په ټکینګ نه دي خبرې یو لس دولس دي چې ټول راغونډ کې زما دا ګوته چې والله که جوړه شي په خدای چې زه ورته وایم مخامخ هم چې دا ګوته در نه زما نه جوړېږي چې ټول راغونډ شي او هلته چې کومه مدرسه کې مدرسین دي هغه مدرسه زما د شاګرد محتمم یې زما شاګرد دی او ډېر پخوا اول وخت کې چې زه مدرس وم اول وخت کې 30 کاله مخکې هغه وخت کې ما سره سبق ویلی دی مخکې ورځې کې مې تپوس وکړو دا 2-3 جمعې مخکې پلانکې ملۍ صاحب مل څنګه دی وایي هغه خو سپین ږیری دی ما هغه خو چې موږ سره و ږیری نه وه بیا ږیره م راوشوه بیا سپین هم شوه دا خو ډېره زمانه تېره شوې ده تاسې په یقین وکئ او هغوی هلته خلکو له ویلي زه یې ورته ښودلی یم چې دا غټ پنجپیری دی تاسو یقین وکئ تاسې پې پوه شئ چې دا غټ هلته د خلکو تاثر دا و که نه زمونږ چې کوم خپل خلک دي ټولو خلکو ته یې ویلي دي چې د هغه پنجپیري خبره به نه منئ نو ما ویلې زه دلته یم نو که نه وایي د سلو پاپړو د یوه لوړ که زه درالم نو بیا به زه تاسې سم کړمه تاسې پې پوه شئ ځکه د حق خو حق یي که نه تاسې پې پوه شئ او هغوی په ټکې نه دي خبره خلکو له وایي دا کوئ مړي کې څوک ته تپوس وکړي چې دا اسقاط کوو اسقاط به څنګه نه کوئ دا خو پنجپیریان نه کوي په دې خلکو سره ځان ښه کړی دی او خیرات د درېیمې کوئ او دا شی نه بس او میلاد شریف د نبی علیه السلام سره محبت نشته چې میلاد شریف نه کوئ دا میلادین او دا کوي نو په دې وجه موږ له پنجپیریان وایي تاسې پې پوه شئ څه به وکړو نو تاسې پې پوه شئ نو دا ټول د خدای په ارادې دی او تبلیغان بې خونده موږ یې څومره دغه کوو او که چا سره هم جګړه شوه الله که راسره وکړي ډېر بې خونده خلک دی بېکار ډېره ډوډۍ چې څوک خوري هغه کې غیرت نه وي د بیت الحلاله چې ډېر ځي خدای دې دوی ښه کړي تاسې پې پوه شئ بس لیټرین باندې نمبر بنئ مخکې ورځو کې حضرت جومات ته راغلي وو ډېرو او هلته کس ته ویلي وو هغه مؤذن بابا له چې مولوي صاحب له ووایه چې بره د کمرې چابي راکړي ښه څه پکې لیټرین ولې دا لاندې لیټرین موږ ډېر یو
او په دې یو باندې کار نه کیږي ما خدای دې ورته وایي چې غرق شي پرې دې پرتوک کې وکای وی کوي درنه چې په نمبر کې ولاړې درنه وشي چې دا شرم هم راښکاره شي نور شرمونه خو موږ پټوو دا خو بیا نه پټېږي څه به کې نو ګزاره چې ونه کړې ګزاره به کوو که نه حکیان عمرو ابن عبید عمرو ابن عبید نه روایت دی انه قال عمرو ابن عبید یو معتزلی دی او د معتزله مشر دی عمرو ابن عبید د معتزله یو مشر دی هلکه به پوښتنه او دا کابرینو د معتزله نه دی او د حسن بصری د زمانه سره دی یو سلسلور سلويخ کې وفات شوی دی امام ابو حنیفه نه مخکې ډېر لوی معتزلی دی انه قال دی وی مال زمنی احد مثل مال زمنی مجوسیون دا یې خاموش کړی اچا پشان دا غې لکه یو مجوسی چې څنګه خاموش کړم کان معی په سفینه دا ما سره په کشتۍ کې مجوسی کافر یا تش اورته عبادت کوي فقلت لما لا تسلم ما ورته ولې تنه مسلمانې کې مسلمان شي فقال مجوسی راته ویل ان الله تعالی لم يرد اسلامي الله لازمه د اسلام اراده نه د کړي مجوسی وای خدای اراده وکړه زما د اسلام جواب مسلمان شي فاذا اراده اسلامي اسلمتو چې کله زما د اسلام اراده وکړي نو زما مسلمان شي فقلت للمجوسی ما مجوسی ته ویلې ان الله دا معتزلی وای چې ما مجوسی ته ویلې ان الله يريد اسلامك الله خو ستاسو د اسلام اراده کړی دا ولكن الشیطان لا يتركونك لكن شیطان تا نه پریدي الکه په پوښتنه خدای خو ستاسو د اسلام اراده کړی دا د کوپر اراده خو ستانه را کړی ځکه خو د خدای د کوپر اراده نه کوي خو شیطانان دې نه پریدي فقال المجوسی مجوسی ویل فانا اكون مع الشريك الاغلب یا خو زه د هغه شریک سره مچ کم زوره ور دی خدای زما اسلام غواړي او شیطان نه غواړي نو زما اسلام نشه د شیطان خبره ومنل شو چې کبر دی شیطان زورور شو نو زه د هغه شریک سره مچاغه زورور دی هلکه په پوی نه شوي تاسو ته واقعا باندې پوي شئ دا معتزلی مجوسی ته وایي چې مسلمان شه او ته وایي زه به الله مسلمانې کوم چې خدای زما د اسلام اراده وکړي لا خو اراده نه ده کړې الکه به پوښ نو معتزلی ورته وی چې خدای خو ستاسو د اسلام اراده کړی دا خو شیطانان دې نه پریدي نو معتزله مسلک خدای چې خدای په کافر کې د اسلام اراده کړی دا کوپر نه ده کړی امون کوی چې د مجوسی د کوپر اراده خدای کړی دا یعنی کافر دی نو دا معتزلی ورته وی چې خدای خو ستاسو د اسلام اراده کړی دا ستاسو د کوپر اراده نه ده کړی خو شیطانان دې نه پریدي مجوسی ورته چې خان بیا خو زه د شریک اغلب سره ما د زورور شریک سره ځکه شیطان ما نه پریدي اراده نه ده کړې د اسلام شیطان د کوپر اراده کړې ده ځکه کافر یم خدای د اسلام اراده کړې ده او زه مسلمان نه یم نو د خدای هغه ونه چلیدل د شیطان او چلیدل نو شیطان غالب شو زه د غالب مرګره موزي صحو دغه کوم خجل کوم دا یو واقعا په دې خبره باندې ده چې معتزله دا د عموم اراده قائل نه دي او موږ اهل سنت د عموم اراده قائل وي دوی مواقع وحکیه بل حکایت راغله چې ان القاضي عبد الجبار دا د معتزله او شیخ دی حمدانی دخل علی صاحب ابن عباد داخل ش په صاحب ابن عباد باندې صاحب ابن عباد ددنم اسماعیل ابن عباد دی او دی د بادشاہ وزیر ونو زکه ورته صاحب وای او د سخ معتزله ته الته موقزه کملاو شوی د چې غټ غټ وزیران د اسلامی حکومت په معتزله نو عبد الجبار قاضی عبد الجبار دی وزیر صاحب زیل لاړ
وعنده الاستاذ ابو اسحاق الاسفرائی، او دی وزیر سره استاد ابو اسحاق الاسفرائی ناستو، دا اهل سنت امام دی. فلما را الاستاذ، هر کله چې دی معتزلی استاذ ولید ابو اسحاق دغه ولید اسفرائی، نو اوس په تعریض کې غوغوهنه ورته کوي. قال دی معتزلی ویلی دی عبدالجبار سبحان من تنزه عن الفحشاء، پاکی د هغه ذات لره چې پاک دی د بے حیايي د کارونو نه. الکه په پوښي تعریض به وکړه چې تاسو وایي چې خدای خالق د فحشا هم دی، اپالو د عبادو خالق دی، او اپالو د عبادو کې خو فحشا هم راځي، نو خدای خالق د فحشا شه. الکه په پوښي او خالق د فحشا او خالق د قبیح، خلق د قبیح قبیح دی، یعنی خدای فحشا او قبح او اهل سنت ته ویلي. هغه ورته سوي، هغه ورته جواب ورکړي دسي خسته جواب. فقال الاستاذ، استاذ ابو اسحاق الاسفرائی وتعالى الفور بالفوري سبحان من لا يجري في ملكه الا ما يشاء، پاکی دا هغه ذات تر چې د په بادشاہي کې نه جاری کیږي مگر هغه چې سره اراده وي. الکه په جواب پوښي معتزله تاسو وایي چې په دې دنیا کې هغه سکیږي چې د خدای اراده نه ده، د خدای اراده د اسلام د سره کو پر کوي، نه د خدای د اراده خلاف کارونه کوي. دا خو د خدای کې تاسو نقصان بیان کا، ازمنګ دا د چې سکیږي د خدای کافر کو پر کوي، د خدای په اراده کې، که مسلمان اسلام راوړي د خدای په اراده یې راوړي. ګورئ دا ورته ویلي سبحان من لا یجری فی ملک الا ما یشاء، پاکی د هغه ذات ته چې نه جاری کیږي په بادشاہي ده کې مگر هغه څه چې د سې اراده ده. او تاسو وایئ چې د خدای په بادشاہي کې هغه څه راځي چې د خدای اراده نشته. الکه تاسو په پوه شئ کې په پوه شئ دا زه به ورسوم که تاسو خوښه. والمعتزله اعتقد، د معتزله عقیده دا چې ان الامر یستلزم الاراده، امر مستلزم د اراده لره او نه مستلزم د عدم اراده لره. نو چې خدای د ایمان امر کوي نو معنا دا ده چې اراده ور سره شته، د کفر نه خلق منع کوي نو معنا دا ده چې اراده ور سره نشته. فجالو دوی وګرځاو ایمان د کافر مراد، کافر ته خدای وای ایمان راوړو نو دا د خدای مراد شه، د خدای اراده ور سره ده، او کفر غیر مراد شه، او د خو کوي کفر نه د خدای مراد د اراده خلاف کوي. ونحن نقول نعلم، منګه پویګو چن شی قد لا یکون مراد، شی کله مراد نه یو یو مربی پاغي امر کی، کله یو شی دا غستا اراده نه خو امر به وکي د سیو. وقد یکون مرادا وینهى عنه، کله دی یو شی مراد یو دا غینه خلق منع کی لحکم د حکمتونو د وجنا او د مصالح مصلحتونو د وجنا، یحیط بها علم الله تعالی، چې محیط دی په دې باندې علم خداوندی. بل او لانه یا د دې د وجنا لانه لا يسأل عما يفعل، د خدای نه څوک تاسو نشي کولای دا غسباره کې چې دې سکای. الا يرادي تنکتل کېږي ان السيد سردار اذا اراد چې کله اراده وکي ان يظهر على العاصين، چې ښکارا کې په حاضرینو باندې عصيان د عبد غلام یامره بشيء ولا يريده منه، امر ورته یو شی کې اراده یې نه، امر خو مستلزم اراده لرانه ده کړه. یو سړی یو غلام یو اور ورځي وਹੀ او خلک ملامت کوي چې ګور غریب غلام رانی ولې یو وای خلک ناشتي، نو دې غلام ته امر وکړي چې لګي وبر او هغه ته ولې راوړم، نو دته وبول زړه نه کیږي ځکه سسې خړلې چې وبس کی ور پاسه وبول زړه نه کیږي. الکه امر وکړو او اراده د وبوي نشته، دا امر یې سره پاره وکړي چې دا خلک وګوري چې دا غلام نافرمانه دی. الکه په پوي شي نو امر سره اراده مستلزمه نه ده، ګوره امر وشو او اراده د وبو نشته. وقد يتمسك من الجانبين، او په تقی سره دلیل نیول کېږي د معتزله او د اهل سنت نه په آیاتونو. وباب التاویل مفتوح على الفريقين، او د تاویل دروازه کولا او د دوړو فريقین د غم آیاتونه وي او غم آیاتونه وي او غلطي تاویلات کوي. لکه به وایي بس